بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیبر نیوز بنیاد زیم جمشید علی خان. منګ ډیر زیات مشکور یو ګرانو کتونکو چې تاسو په ټوله دنیا کې اوس موږ ته د بنیاد په حواله باندې فیډبیک را روان دی. دا یو سیز یو لیګسي یو میشن موږ شروع کړو چې موږ د حکومت او ستاسو ترمنځ چې کوم یو کمیونیکیشن ګیپ دی دا لږ ختم کو، دا لږ موږ رانږدې کو چې تاسو ته ستاسو خبرې اسانه شي او ګورنمنت ته د هغې خبرې اسانه شي. اصل کې او حکومت چې په هر اداره کې دغه تاسو له کار کوي او تاسو هم چې څه کار له راځئ نو حکومت له ځئ. نو موږ غواړو چې دا کمیونیکیشن ګیپ دا لږ غونته کې رانږدې شي، تاسو یو بل سره عادت شئ. نو الحمدلله موږ په دې کې کامیاب شو. لوکل ګورنمنټ نه موږ دا پروګرام شروع کړ. تاسو بیا موږ په ټول KP کې په ټول ډیویژن کې د لوکل ګورنمنټ پوره سیټ اپ موږ تاسو ته خو بیا موږ تاسو ته دا ووایو چې میټروپولیټن څه شی دی. بیا موږ رالو رورل او اربن کې موږ خبره تر وکړه. بیا موږ په VCs NCs باندې رالو هلته کې موږ وکتل چې چیرمین څه وایي، سیکرټري څه په دې لاړو. بیا لږ غونته کې موږ دا سیز لږ کولاو کړو د خپل مینجمنټ په هغه باندې په اډوایز باندې او هغه موږ داسې کولاو چې موږ راځي چې د نور ډپارټمنټ ته هم لاړ شو ځکه چې بنیادي کار زموږ دا و چې دا ملک زموږ د ټولو دی، ذمہواري د ټولو ده. نو موږ به هر سړي ته ذمہواري نه اچو چې جی ماشاءالله ته دا افسر استاداري نه، موږ به لږ دی سپورټ کوو. هغه سپورټ په حواله باندې زه نن ډېر زیات ممنون مشکور یم چې زموږ قدرمند میلمانه راغلي دي. هغه باندې تاسو سره خبره تر کوو. تقریبا آلمو زموږ موضوع هغه ده چې زموږ مطلب دا چې د خپل وطن د صفا څنګه شي، خلکو ته به اویرنس څنګه میلاو شي، امن ترقي او خوشحالي داسې شي شاته شي چې تیر شو هغه تیر شو، را روان د پاره سکول پکار دی، اولاد له سکول پکار دی. او بیا که موږ د یو بهترینه صوبه یا بهترینه پښتونخوا یا بهترین پاکستان پرېږدو نو بحیثیت مشر یا والدین زموږ فرض څه جوړېږي. دا هغه کرایټیریا د هغه باندې تاسو سره خبره ته کوو. much honored to have with us ډېر محترم Mr. شکیل محمد صافی دی Honorable Commissioner for Afghan Refugees. هغه تاسو ته پته ده he is a young chap ماشاءالله په خپل کار باندې پوهیږي، ډاون ټو ارث، هر وخت خوشحاله خاندي او په ځان باندې ډېر بوج نه ګڼي او د خیبر ټرو دوست دی. So sir, Honorable Commissioner صاحب thank you very much. مهرباني. Thank you very much for coming in sir. مهرباني جمشید خان. ډېر شکریہ جی. زما په خیرات باندې جی بل زموږ محترم مېلمانه دی او he is زه به دا ووایم چې هغه په هیلث فټرنیټي کې ماشاءالله he is king. نه صرف پښتونخوا کې، پاکستان کې، په ټوله دنیا کې د هغې د ریسرچ او کنټریبیوشن په حواله باندې یو نامه ده او په ینګ ایج کې he is the young scientist or the dynamo to lead the Khyber Medical University which is a historical institution. د هغې ماشاءالله په ډېر ینګ ایج کې مشر دی، په دنیا کې ګرځي، هغه ګوري خو خپل ملک سره یو ډیډیکیشن دی، یو پیټریاټزم دی او هغه باندې روان دی. د ویری اونریبل وایس چانسلر فار خیبر میډیکل یونیورسٹی پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق پاراید اف پرفارمنس. سر تھینک یو ویری مچ. ډېره مننه سر، تھینک یو ویری مچ. هغې سره ګرانو کتونکو د ښځو نه بغیر خو تی شل کولی نه شي، که څو شل کولی کې نه فارموله به ما ته وښایي، موږ یې خو نه شو شل کولی. یو بیبي موږ راغوښتې ده او د هغې ما سره جګړه ده. زه ورته وایم ته ډایرکټر یې، هغه زه ډیپټي ډایرکټر یم. نو دا فیصله به د خبرو نه پس بیا کوو چې هغه ډایرکټر ده او که ډیپټي ډایرکټر ده، خو ډایرکټر صاحب سره ډیپټي ډایرکټر ده او د په سوشل ویلفیر کې په ومن امپاورمنټ باندې خبرې ترې کوي. هغه د چیف منسټر هاوس کې ډېر ښکلی پروګرام وکړ او وزیر اعلی صاحب هغه ډېره زیاته اپریشیټ کړه. ما ته وایي جمشید صاحب د داسې زنانو یا د داسې ټیلنټ ډېر خیال ساته. ما جی حاضر جناب. سلما ملک the honorable deputy director social welfare department for women empowerment. اس کے میں علیحدہ پیسے آپ سے لوں گا. بالکل سر. جی ګرانو کتونکو تاسو ته پته را دی ټولو خبرو کې یو مین سیس چې کوم دی هغه زموږ مذهب دی، زموږ دین دی، زموږ اسلام دی. موږ یو بل ماشاءالله شخصیت ته ذکر ورکړی چې د هغه یو هولډ دی په دې سیزونو باندې. ما سره یو ځای کې ډېر ګپ ولګو، کوم ځای کې همدرد فاونډیشن کې ما ډېر زیات خوښ شو. ما ورته سر لږ موږ له هم کله کله راشئ. زه ډېر زیات ممنون مشکور یم. ډېر محترم محمد ادریس خلیل صاحب سر ډېره مننه. تھینک یو ویری مچ. خوشحاله وباد اوسئ. کمشنر صاحب خبرې خو ما واورېدې جي. اول به تاسو جي یو دوه خبرې لګونته کې وکړئ. څه دي جي نن سبا سټیټس افغان مهاجرین څه دی جي؟ افغان مهاجرین جمشید خان تاسو ووایې افغان مهاجرین خو دلته په دې پاکستان کې تقریبا د 45 سالو نه دي او د پاکستان د خلکو د هغوی د حکومت ډېر غټ زړه دی او دوی ښه په کلاو زړه باندې دلته ساتلي دي او ښه مکمل دوی ته هر قسم سپورټ او پروټیکشن، که هغوی بزنس کولو، که هغوی ایجوکیشن کولو، که د هغوی د هیلث فیسلیټیز اویل کول، که د هغوی نور څه ایشوز وو آل اوور د پاکستان دوی مومنټ کولی شو. نو دې دوران کې مختلف کیمپس جوړ شوي وو چې هغه وخت سره مهاجرین خپل ملک ته روان وو. نو کیمپس پکې کم شولو. اوس هم داسې یو سټیج راغلی چې د مهاجرین خو چونکې ریفوجي سټیټس خو دی چې د ملک نه بهر نو الټیمیټلی خو دی به ځي. نو دې دپاره اوس دا سټیټس راغلی دی چې دوی خپل ملک ته ټایم راغلی چې خپل وطن آباد کړي، خپل ښایسته ملک دی
چې هغې ته لاړ شي او حکومت پاکستان دا فیصله کړې ده چې دوی باعزته طریقې سره خپل ملک ته لاړ شي او خپل روزګار خپل وسایل چې کوم دلته پاکستان کې دوی اخذ کړي ډېر ټایم نه چې هغه هلته استعمال کړي او په یو غولۍ فضا کې دوی واپس شي. په کار خدا دې چې ورو لاړ شي کنه لکه موږ ورته ولې ووایو څلوېښتو کلونو یا پنځه ما ته ښکاري دا چې د افغان وروڼو خویندو ته جوړېده موږ د وطن د وبۍ ښکاري ما ته خو ښکاري داسې نه بالکل د هغوی دلته ډېر لګاو دی او ډېر وخت یې دلته تېر کړو جنریشنز دلته رالل خو یو ټایم راشي چې ته به خپل ملک ته ځې ګوره ته چا چېرته میلمه لاړ شي نو څه ټایم به تېروي که نه میلمستیا چې وي د هغې څو ورځې خو وشي خو بیا به یو ټایم خپل وطن ته خپل چې کوم ځای کې ستا پوخ د هغه ځای ستا مطلب چې ستا د هغه ځای خپل هغه قوم خپل هغه خپل چې ستا کوم ځمکه وي هغې ته به ته ځې نو الټیمیټلی اوس دا ټایم دی چې دوی لاړ شي حکومت پاکستان دوی سپورټ کوي لګیا دي فی الحال دوی له ټرانزټ پوینټس جوړ کړي دي په لنډي کوتل کې جوړ دي دلته پېښور کې جوړ دي زموږ کمشنریټ ټیم هم ورسره فیسیلیټیشن کوي ولنټري ریپیټیشن سنټر چې زموږ کوم ازاخیلو کې دی هم کنټینیوس دی د هغې کیپسټي موږ انهانس کړله چې دوی ته فیسیلیټیشن ملاو شي دغه شان په توخم بارډر باندې زموږ د ګورنمنټ مختلف ټیمونه لګیا دي دوی ته هر قسم فیسیلیټیشن ورکوي او حکومت پاکستان کمیټډ دی چې دوی سره نور هم سپورټ کوي چې دوی خپل د باعزته وخت په خپل وطن کې تیر کی او کلارو په خپل طبيعت تیر کی خپل طبيعت دغه پس راځو چې په بلګون ته کې ډیټیل کې وایو لګون ته اویرنس پر متا سو خبرو کوي چې کم پوینټ دي دغه پر طریقې کار څه دی واپس د طریقې کم خلک ریټین کول غواړي نو دغه لپاره چې تاسو کم پی او آر دی یا په خويزه هغه باندې خبره کو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ماته تاسو لګوي دي تاسو ماشاءالله یو ار سن اف د سایل هر سنه جیزه موږ د موږ نه خبري او خو ډېر مبارک شي یو سم تاسو ډېر کامیاب دور وکړی ماته اچیومنت پته ځکه تاسو فالو کوم او غزه منګه د پاره نه خو ډېر مبارک شي دی باندې جی بل تاسو بیا ماشاءالله حجو کا پروسه کړل غي باندې جی مبارک شي پرایډ پرفارمنس باندې جی بٹ یو ار ویری ینګ جی لکه دا فارموله موږ ته خو جی دومره ینګ ایج کې لکه کمشنر صاحب دا ډېر لوی کار دی دومره لوی تاریخي یونیورسيټي د دور ایمن دوز اول دوز پروفیسور وکزه ومه د خپل استادانو مسکي دا لګه خبره وي دا راته چلو خو یې دی ډېره مهرباني جی بس نو دا زما چې سلیکشن کېدو نو هغه وخت کې زه 40 کال وم نو زمونږ سلیکشن مشر چې و ډاکټر عطاءالرحمن پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن مشهور ساینټسټ چیرمین هغه نو هایر ایجوکیشن کمیشن او جنوال ته کې کوم خلک ناستو نو چې دا ګوره 22 ګریډ دی او دا 40 سال کې تاسو یو کس له ورکړئ نو دی به مخکې څه کوي دا کال دله به بیا ګریډ بول بیا 44 کوو جی هغې کې بیا هغلته کې هغه دا وي چې ګوره هغه وخت کې کووډ زمانه وه زما چونکې پبلک هیلث فیلډ او زما ډاکټري نه پس پی ایچ ډي کړې د یونیورسټي اف ګلاسګو نه پبلک هیلث کې نو هغه وی چې ګوره هسې کووډ دی او دې باندې به یو هغه موږ ولګو یو جواري به وکړو او که دا وچلېدو نو ګوره دا به یو ایسیډ شي د ملک لا دی به 20 کاله مخکې کار وکړي او که نه وچلېدو نو سیسټم کې به دا په خپله بهر لاړ شي نو الله کرم وکړو جي چې موږ پکې لږ وچلېدو نو هغې سره هغه شي نور خو جي د مور پلار دعاګانې د سړي خپل محنت او بل فوکس فوکس څه ته وایي چې سړی ځان ته خپل ټارګېټ کیږدي چې زه به دې ځای ته رسم دې عمر کې به رسم د هغې دا ریکوایرمنټس دي چې هغه سړی پیله ورسره حاصلوي او مخکې نه یو پلین انسان په خپل ذهن کې نو الله پاک هغې سره مدد کوي صحیح ده بالکل صحیح ده څه ګورئ جي لکه پایپ لاین کې لکه ستاسو څه دي دې وخت کې چې کوم کارونه تاسو کوئ به وروسته خبره کوم مخکې د دې کې پي دپاره د دې د خوالي دپاره د دې میډیکل فټرنیټي اوچتولو دپاره ذهن کې هم څه دي جي زه خو جي دا وایم چونکې زما فیلډ پبلک هیلث چې دی که نه دا مونږ ډیفاین کوو داسې مونږ یې آرټس اینډ ساینس مونږ چې دا صرف ساینس نه دی دا یو آرټ هم دی او زموږ 3 کارونه دي چې مونږ بیماري پریونټینګ ډیزیز بیماري ونشي هیلث پروموټ کو او ژوند زیات کو او دا یو ارګنایز ایفرټ د سوسایټي څنګه چې تاسو لوکل ګورنمنټ خبره وکړله زه یم چې پبلک هیلث اصل ځای چې دی نو هغه لوکل ګورنمنټ چې ته څه خورې څه ته څکې څه هوا کومه را روانه ستا سینیټیشن څنګه دی ولا فایجین څه شی دی دا ټول خبرې جي د دغه ځای لیولې ولې جي نن که زه په یو کې پاتې شوی او زه نوی راغلی ما هلته 15 کاله پس نو زه به هلته
ان ایوریج په 83 سال کې مړ کېدم. دلته زه ان ایوریج زه په 66 سال کې 20 کاله زه دلته مخکې ولې مرم 20 کاله. نو هغه جي هغه وجه دا ده چې هغه دا ټولې خبرې مونږ جي دا هیلث چې دی دا مونږ دې ته بایومیډیکل ماډل وایو دا دې هایجیک کړی دی. کمشنر صاحب ډېره لویه خبره ده چې 20 کاله مخکې ولیدې ماته لکه د ژوند یو سپین میلاوي او جي اصل وخت هم دغه او اصل دا دی د دې 15 کالو نه پس اصل وخت شروع شي. زمونږ خو څه چلو کوم سره خو چې د شپېتو شي نو د 20 نه جي زه هم چې جي لکه تا ته عزت هم میلاو شي ته خپل پردی م ګورې ته خپل ذمه داریان مکمل کړي خپل بچي م په ځای کې بیا جي ستا خپل ژوند شروع شي بیا ته د خپل رب سره خبرې بیا ته کنټریبیوټ کولی شي سوسایټي کې ځکه چې ته د شي محتاج نه سیلف ریئلایزیشن څه ته وایي. دا ډېر اوچت دی چې سر کمشنر صاحب اخر کې د دې ډېر چې واړه کې د 65 نه پس دا خزه خون بالکل یو شرط کوي. هغه جي هغه اصل ایج زما په خیال هم دغه دی اصل خو نور ټوله منډه ده چې سړی منډه وایي ځان سمې کور جوړول ګاډي جوړول بچي کول که نه جي نو هغه وخت کې هغه سړی چې دومره قیمتي کس یا ښځه دی هغه وخت کې مړ شي یا په بیماری شي. نو موږ دا وایو چې زموږ مقصد په دې کې اوس دا دی موږ خو دا خپل هر څه جوړ کړو زه اوس په هغه باندې لګیا یم جي لایف سټایل میډیکیشن مو ته چې لایف سټایل ماډیفیکیشن نه لایف سټایل میډیکیشن ګډ ټرمینالوجي مو جي لیکي به ډاکټران ته دا وایو چې جي دا به ته لیکي په خپله پرچه کې ستا خوب 2 غنټې دی که نه دی جي تاسو نو زه ډېر متاثر یم تاسو 9 بجې وده شئ 4 بجې او تاسو اوس داسې ښکاري چې د 40 کال الحمدلله ایوج زم چې جي یو خوب چې تا له څه درکولی شي دا د دنیا هېڅ میډیسن نشي درکولی جي دغسې یو فزیکل اکټیویټي تا له څه درکولی شي خوراک سټرس مینجمنټ سټرس نه ختمیږي how you manage stress هغه خبرې دي نو دغه جي د لایف سټایل میډیکیشن او زموږ بیا غریب ملک دی موږ ته خو زیات احتیاط په دې کې پکار یو پیره تا ته شوګر وشو ته څه کولی شي ورسره او ته غریب یې ته انسولین نشي افورډ کولی نو ته خو به زیات احتیاط کوي چې دا ته نه وشي. نو جي دغه باندې اوس زموږ یو مهم زما د ژوند دا دی یو خدای چې زم ینګسټر داسې اپرچونټیز ورکو جوان کول چې دی او دویم دی لایف سټایل میډیسن باندې کار به دې ته راځو جي خلک دې نه خفه کېږي زما 18 کاله د شوګر وشو د خیره جي هوا وکړه سر په کار چې نه وي اما باندې ډپریشن نه اخلو نو زما مشر وایي چې جي یہ تیرے پر تجھ جیسا ہائپر مین مطلب چې تا باندې ولې داسې ډپریشن نه خدا خو راځي جي خو شوګر دا تاسو ډېر اوچته خبره وکړه اوس ماله فارموله معلومه راکړه چې زه شوګر څنګه کنټرول کوم. جی سلمہ بی بی آپ نے بڑی محنت کی ہے چلے میں آپ کو پرابلم میں نہیں یو آر فرام ڈی آئی خان میں آپ سے اردو میں بات کرتا ہوں دا ڈاکٹر صاحب ڈیر لویا ماشاء اللہ بگ سوشل ورکر اور ساری عمر اس نے بڑی خدمت کی ہے اسپیشلی جوڈیشری میں انصاف میں اور اس میں بڑی اور اس کے بعد دین شی پوسٹڈ ایز ڈپٹی ڈائریکٹر وومن امپاورمنٹ. کیا کون سی پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہی ہے؟ سر ویل اس وقت تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ اکراس دا پروونس ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس چل رہے ہیں جس میں ہمارے انٹرنیشنل جو ہے وہ لیول کے کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں اسکلس سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو سینٹرز میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ وائلنس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے دارالامانس بھی ہیں جس میں خواتین جو ہیں جو آتی ہیں اس طرح سے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ پھر ان کو ہم دارالامان میں جو ہے وہ پناہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک بولو ہیلپ لائن کے نام سے ہماری ہیلپ لائن بھی ہے جس میں وائلنس وکٹم جو خواتین ہیں وہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو مختلف قسم کے پروجیکٹس ہیں نہ صرف وومن امپاورمنٹ میں اس سے ہٹ کے بھی کے پی گورنمنٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پرٹیکولرلی کافی فوکسڈ ہے اس چیز کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ آپ پناہ گاز میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی خواتین کو ڈیلی بیسس پہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اور اس سے ہٹ کے سینئر سٹیزن میں بھی ہماری کوشش ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو بھی ایڈریس ہے نہ صرف خواتین بلکہ ہماری جو آبادی ہے وہ رورل اور اربن جو ایریاز کے لوگ ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک دیہاتی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات مختلف ہیں شہری علاقے کے لوگوں سے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ چاہے وہ خواتین ہو یا خواتین سے ہٹ کے جو جنرل آبادی ہے جو ہمارے جنرل پروجیکٹس ہیں یا پروگرامس ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں ان میں بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم دیہی اور شہری آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹ. آپ کو میں ایک اندر کی بات بتاؤں ټول خلک وایي سر که نه رورل او اربن ما سوره خیال سره ما پرسه دغه دی چې رورل زموږ چې کوم کلیواله علاقه ده
هغه هایجینیکلی ډېره زیاته صفا ده د صفایۍ په حساب باندې ډېره پاکه ده یعنې تاسو فار پلانګ ته لاړ شئ او چې کوم اربن دی که نه جي اربن کې لږ د ښار ته الله تعالی بوزه د کوټای ته او د اصلي ته او د کوڅو کې هغه محله کې ته لاړ شئ تاکہ پتہ پتہ لگے. نہیں بالکل سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. صفائی سے ہٹ کے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے سوشیو کلچرل نارمز ہیں وہ ہمارے اربن ایریاز میں زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں کمپیریٹیولی ود جو ہمارے جو اربن ایریاز ہیں. رورل میں ہمارے اسٹرانگ ہیں سوشیو کلچرل نارمز. ہمارے یہاں فیملی سسٹم کافی اسٹرانگ ہے رورل ایریا کو, تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ڈفرینٹ نیڈز ہیں. اب جس طرح سے ہم نے ابھی پروگرامس اسٹارٹ کیے ہیں سینئر سٹیزن کے حوالے سے, ہم ادھر ایک سینٹر بنا رہے ہیں سینئر سٹیزن کی ویلفیئر کے لیے. اب اس سینٹر میں ہم ڈیفینیٹلی اکراس دا پروونس جو بھی سینئر سٹیزنس ہمارے پاس آئیں گے اور اس میں ان کو فیسیلیٹیشن ہوگی. اب رورل کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ میرے خیال میں ان سینٹر سے زیادہ فوکس ہمیں اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں جو ہمارے ان کو ہم فیسیلیٹیشن دے سکیں, کہ ان کو جو ڈیلی لائف کے جو چیزیں ہیں ان میں ہم ان کو فیسیلیٹیشن دے سکیں, جیسے ٹرانسپورٹیشن ہے. بریک کے لیے اجازت دیتے جیسے ضرور یہ بریک ہمارا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بریک اگر ہم نہ لگائیں نا تو پھر بس آگے میں نہیں کہتا. یہ ګرانو کتونکو بنیاد موږ پروګرام ګورئ موږ سره ډېر الیټ ماشاءالله خلک ناست دي. هغې نه پس چې راشو بیا به زه ډېر محترم محمد ادریس خلیل صاحب سره لږ په دې حواله خبره اتره کوو. پلیز ټیک ا بریک. جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک. بنیاد تاسو په خیبر نیوز باندې ګورئ د هر پری په ورځ باندې د شپې 8 بجې بله ورځ دا ټیوزډے یعنی منګل دا ریپیټ ټیلی کاسټ دی فرام 7 to 8 AM پاکستان سټینډرډ ټایم او بیا افټرنون کې چلیږي. او د نه علاوه زمونږ په سوشل میډیا باندې چې کوم د اے وی ټي چینلز زمونږ خپل پرسنل پیجز او یوټیوب چینلز دي هغه باندې تاسو ګورئ. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق صاحب موږ سره ناست دی, پرایډ اف پرفارمنس دی آنریبل وائس چانسلر فارخ میډیکل یونیورسٹی. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ډېر محترم محمد شکیل صافی هغوی چې کوم دی د آنریبل کمشنر فار افغان ریفوجیز او ماشاءالله ډېر ټیلنټډ او بولډ افسر دی. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو سلمہ ملک صاحبه دی آنریبل ډیپټي ډایریکټر فار سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ او زمونږ محترم موږ سره ادریس خان خلیل صاحب ناست دی. ادریس صاحب دا خبرې اترې سره تاسو واورېدې. اول خو مبارک صاحب په لومړني ځل باندې ټي وي ته راغلی که په دویم راغلی؟ یو دوه پروګرام مخکې دې مخکې دې کړي دي. لږ منتقد داسې ان جرنل اسلامک پوینټ اف ویو سره لږ دې صفحې باندې خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. د مسلم شریف یو حدیث ته الطهور شطر الایمان. جمشید صاحب که زه دا ووایم که نه چې زموږ د صحت زموږ د معاشري بنیادي چې کوم بګاړ دی هغه د صفای نه کولو د وجې نه دا ټول بګاړ راغی. مونږ که د صفای دغه په مونږ کې راغو من حیث القوم نو زه وایم دا یورپ کنټریز چې کوم تاسو بهر تلي دا ټول میلمانه چې کوم ناست دي دي بهر ملکونه کتلي د صفای په لحاظ سره هغوی مخکې ولیدي. څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې دلته کې مونږ ته بیماریانې ولې دونه زیاتې دي صرف او صرف وجه دا ده چې صفایي نشته. او اسلام او دین کې چې مونږ ته د صفای او د سترای څومره حکم دی دومره د بل شیز حکم نشته. هم ظاهري صفایي هم باطني صفایي. یعنی یو حدیث شریف مفهوم دی چې کله تاسو وی مسجد ته ځئ په کور کې اودس وکئ صفا کپړې واچوئ عطر ولګوئ مسواک وکئ. صرف د مسواک دومره فایدې دي که نه چې زه ما د 100 نه زیاتې فایدې دي صحت لحاظ سره د الله خوشنودي ورسره حاصلېږي. او بل دا چې تاسو ته زه دا یو دغه کوم د ټي وي په وساطت سره ستاسو پروګرام ته حوالې په وساطت سره چې د کومو کسانو د غاښونو څه قسمه دغه وي او هغوی د دنیا قیمتي ټوت پیسټ استعمال کړي وي او د معدې پرابلم وي ورته مسواک د شروع کی سحر خو بالکل مست که نور ټایمونه کولی شي یا نشي کولی سحر خو د خامخا دغه کوي. او زه یم دا دونه غټه خبره نه چې دا یو وړوکې غونته کې دغه دی په جیب کې راځي سړی جیب کې هم ساتلی شي. نو دې سره ستاسو د خولې اسمیل ختمیږي. اکثر مطلب بعضې خلکو سره مونږ داسې مطلب نه د هغې د خولې نه داسې یو اسمیل غونته کې ځي هغه بل تن دغه محسوسوي ډېر آر محسوسوي چې یاره دی دا خبرې ونه کړي. نو دې سره د خولې چې کوم هغه اسمیل دی هغه خراب اسمیل دی هغه ورسره ختمیږي. نو زه دا وایم اودس سره جي اودس سره چې کوم دی دا چې وي تاسو لاسونه ووینځئ ستاسو لاسونه چې کوم دی ګناهونه هم دغه کېږي او لاسونه هم صفا کېږي.
څومره اندامونه چې تاسو مطلب په 10 کې صفا کوي دغه کوي د دې چې کوم اوس ساينسدانان او کوم د میډیکل دغه په دې باندې ریسرچ کوي د اسلام یو شیز چې کوم 1400 سال پہلے مخکې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین دغه کړی دی په هغې باندې اسلام اوس ریسرچ هغې باندې میډیکل ساينس اوس ریسرچ کوي او یو ریسرچ داسې دی چې بس هغه د اسلام خبرې او دا ریسرچ په سرو زرو د خبرو دا لیکلو دي. دې نه پسې خلیل صاحب راځو کنه بیا په دې باندې لخوا چې عام سړی چې کوم دی یو عام سړی یو عام بالکل هغه تعلیم نه دی کړی هغه د موږ سره معاشره کې اوسېږي هغه ته لږ بنیادي او څو غټې خبرې چې د هغه ذمهواري څخه جوړېږي. ښه ډاکټر صاحب اوس لږ دې ته رالو تاسو ماشاءالله یو څیز چې کوم انیشیټ کړی دی او د هغې زه ډېر زیات اډمیر یم زه ستاسو کانفرنسونو ته مدیر اعظم او ناست یم تاسو انټرنیشنل دنیا کمپټیشن سره ډېر زبردست کانفرنسز کوي بار نه تاسو خلک راغواړئ لیټرري خلک راغواړئ مختلف سیزونو باندې اوس لاست ټایم هم تاسو زبردست کینسر باندې ریسرچ کړی نو دا لکه څنګه د تاسو ذهن کې دي یا موږ سره کمپټنسي شته زموږ خلکو کې دا پوټنشل ځکه چې تاسو ډېر زیات پروینشل ګورنمنټ یا چې کوم د هیلث ادارې دی تاسو ډېر بیک کوئ او بلا ریسورسز تاسو هغه بچ کوئ د هغې نو دې باندې لږ رڼا واچوئ سر. جی مونږ جی الحمدلله خیبر میډیکل یونیورسټي تقریبا موږ سره 6 بلین روپو اوس پروجیکټ دی او دا زموږ فیکلټي وین کړې ده یعنې ګټلې ده هغه کې چې هغه مخکې به لکه اوس د یو کې ګورنمنټ یا د امریکې حکومت چې خلکو له پیسې ورکوي اوس هغه د ریسرچ په مد کې ورکوي نو هغې کې د پاره اول دا چې ته به خرچ کې څه چې ته خرچ کې نه نو بغیر د خرچ کولو څه ګټه نه کېږي نو موږ په خپل انفراسټرکچر باندې په خلکو باندې خرچه کړې ده خیبر میډیکل یونیورسټي اول 20 کسان ولیږل موږ 3 کروڑ روپۍ ورکړئ تاسو پی ایچ ډیز وکړئ بهر دنیا کې اوس موږ 15 کسان اوس بل هفته لیږو هغې دپاره نو موږ سره څنګه پیسې راځي دغسې موږ خپل خلک خپل ډاکټران لیږو هغه ټرین کوو نو اول به په خلکو باندې انویسټمنټ کې هغه خلک چې هلته لاړ شي هغه هلته کې یو بل سره تعلق جوړ کړي دغه ځای په خبرو باندې پوه شي بیا چې دلته راشي نو دلته جي د ریسرچ مواقع خو ښه ډېرې دي خلک ډېر زیات دي 15 کروړه خلک دي دې ځای کې پای کې مختلف بیماریان هم دي دلته پولیو کې مونږ نمبر 1 یو په شوګر کې هم نمبر 1 یو یعنې دا دوه مختلف بیماریان دي که نه یو دی چې انفیکسیس ډیزیز درته یو بل نه لګي یعنې مونږ ته داسې د غریبانو بیماري جی نو مونږ آی کې هم جي نمبر 1 یو په ټي بي کې هم نمبر 1 یو په میزلز کې شری کې هم نمبر 1 یو او په بلډ پریشر کې هم نمبر 1 یو او د زړه په بیمارۍ کې هم نمبر 1 جی نو آی کې جي پای کې د تحقیق مواقع خو هم بیا دغسې زیاتې دي که نه جي تحقیق ماشاءالله خلک هم آبادي ده چې زیاتېږي روزانه په حساب باندې ماشومان پیدا کېږي مشران هم ډېر دي نو هغه خو پکې د ریسرچ مواقع هم شته خلک هم پکار دي انفراسټرکچر هم پکار دی نو چې دا کوئ نو بیا به ریسرچ ملاویږي او لږ کانفیډنس راشي د هغو چې یاره دوی پیسې خوري نه دوی غلط کار نه کوي نو هغه چې انګریزان راشي وګوري نو بس هغه بیا خوشحاله شي هغې دپاره نو موږ الحمدلله یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې په هغې کې د هغو ټرسټ موږ سره دی او د هغو نو هغې وجې نه بیا ریسرچ ملاویږي ماشاءالله جی موږ هم ستاسو بیک یو خیبر ټیم ستاسو بیک کړو زه ډېر شکریه ادا کوم کووډ کې تاسو جی موږ سره ډېر ښه کړي تاسو ماله سپیشلی جی هغه یو ډاکټر صاحب راولېږه بل ډاکټر صاحب راولېږه حالانکې ډېر بد وخت و جی جی بالکل تاسو ډېر زیات سپورټ وي کمشنر صاحب ما یو جی آسان تپوس دی وختي ما کوم چې ګوري جی هر څه شي انسانیت دی افغان چې دي خورونه خويندې خو دي کنه چې لکه موږ بالا شو د دینه کنه پاکستان افغانستان نه نو انسانیت خو دې کنه بل دار که تاسو دلته چې ګوري زمونږ رالوي دو سره سره دار موږ دې ریټایرمنټ ترالو کنه چې لکه بس ریټایر شوي یو نو موږ سره ټول پیدا شو دلته لوی شو هغه خبر نه د خپل غره یو خو هغه یو سنټیمنټل اټاچمنت دی خو دا راته وایي چې کله که دی اوس واپس روان دي د ګورنمنټ پالیسي دا پکار داري چې دی هغه فالو کړي تاسو دې ته چې بهترین سنټر کم ځای ورکړي دي څه داسې سہولتونه دي چې ایزیلی یو غریبه کورنۍ په ښه په عزت باندې خپل ملک ته لاړ شي دیکھیے جمشید صاحب زه تاسو ته ووایم چې بالکل افغانیان زموږ غرونه دي او موږ د غرونو په شان وخت تیر کړو چې پاکستان لکه دا دونه غټ ټایم د خپل یو قربانۍ او د ایثار مظاهره وکړله دې په وجه چې زموږ یو ورورولي ده یو ګاونډتوب دی یو زموږ ژبه ده او یو خپل یو کلچر دی نو دې کې ستاسو بالکل ټیک وایي چې هغوی
مطلب ډیر داسې زه به وایم چې پښتانه غرونه به وي چې دا ریفوجیز واپس ځي نو د هغوی زړه پرې به خفه خو خبره دا ده چې دا خو چې تاله یو خپل ورور هم راشي د بار ملک نه نو هم بیا واپس ځي نو سره ورپسې زوی دې هم راشي څه ټایم به ځي د هر چا خپل روزګار دی خپل دنده ده نو دغه شان د هغوی هم خپل یو ملک دی خپل یو نظام دی نو هغوی ته به تلل وي یو ټایم کې ځکه او دې کې تاسو خبره وکړه پاکستان ګورنمنټ دوی له سټارټ نه لکه دوی له یو رجسټریشن ورکړی پی او آر کارډز یې ورکړي دغه شان سی سی کارډز یې ورکړي چې هغوی کې هغوی ته فلی پاکستان کې هر چېرته پی او آر مین پرمیشن اف پروف اف رجسټریشن پرمیشن اف رجسټریشن او دغه شان اے سی سی افغان سټیزن کارډ اوکې نو دا هغوی سره وو چې څه قسم اوس دا خلک هم سوري دا خلک باونډ دي چې چا سره پی او آر دی دا به هم واپس ځي او اے سی سی والا به هم واپس ځي بالکل جی بالکل جی اوس داسې و چې دې کې زه تاسو ته یې خبره وکړم چې دې کې ډېر داسې زمونږ افغانیان ورونه و چې هغوی سره هېڅ قسم کارډ نه و مطلب هغه انډاکومنټډ و خو پاکستان هغوی ته هم یو غټ زړه ایښی و او هغوی هم په کلونو دلته تېر کړل کاروبارونه تاسو دنیا کې وګرځئ په یو ملک کې به تاسو ته داسې خلک پیدا نه شي چې انډاکومنټډ دي کوي خو سیدې نیسي نو پاکستان دوی ته دونه یو کلاو زړه ورکړی خو بهرحال زمونږ ماشاءالله کارخانې 80% د دی دي بورډ بازار چې د دی دی یو هلته کې یو افغان خو پوره مارکیټ لکه تاسو پنډۍ ته لاړئ که تاسو لاهور ته لاړئ تاسو کراچۍ ته لاړئ ټول پاکستان کې خواري دي ماشاءالله خلک محنتیان قوم دی او نو بهرحال دې کې اوس داسې ده چې پاکستان چونکې چې کوم کارډز وو هغې ډي رجسټر کړل په دغه په یو پروسیجر کې ښودلو چې کوم انډاکومنټډ وو هغوی ته 2023 کې ویلي چې تاسو لاړ شئ بیا یې دغه شان اوس په مارچ 2025 کې افغان سټیزن کارډ ته وویې اوس چې کوم پی او آر وو هغې اګست کې نوټیفای کړل چې سټپ بای سټپ یې نوټیفای کړل چې دوی ته او دې دوران کې هغوی له ګریس پیریډ هم ورکړو چې تاسو دې دوران کې خپل ملک ته لاړ شئ او پرسو موږ خپل ټیمونه د دوی چې کومه کمیونټي ده هغوی سره موږ جرګې مو وکړلې مرکې مو وکړلې دغه شان زموږ چې کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی هر ډسټرکټ کې هغوی ټیمونه ورسره دي او په دې ورسره صلاح او دغه کوي چې تاسو ځئ موږ به فیسیلیټیشن درکو صوبایي حکومت ته موږ ریکویسټ کړی دی او هغوی ماشاءالله منلی هم دی چې موږ به دوی ته ټرانسپورټیشن مت کې هم سهولت ورکوو دغه شان چې کوم سنټر هغوی په ناصر باغ روډ جوړ کړی دی هغې کې د شپې سهولت هم شته دی څوک راشي هلته شپه کوي ستاسو چې کوم هلته کې د سنټر ټرانزټ پوینټ چې کوم پنشل ګورنمنټ جوړ کړی هلته د زموږ نادري ټیم هم دی د اف آی اے ټیم هم دی بالکل سوشل ویلفیر هم دی پی ډي ایم هم لګیا ده د دوی فیسیلیټیشن روټۍ هم ورکوي لاجسټکس هم ورکوي دغه شان په لنډي کوتل کې غټ کیمپ دی او نو توخم کې نو چې څه فیسیلیټیشن دوی ته پرووایډ کیدی شي دغه شان توخم کې موږ لاست د دوی طرف نه څه ایشوز راغلي وو بیا دلته کسټم هاوس ته موږ رالو د دوی د کونسلیټ ټیم وو هغوی سره 1 to 1 زموږ مرکه وشوه د دوی څه مسایل وو چې سامان رول ګاډۍ چیکینګ هغې کې څه لګیج د الکټرانکس دا د چې کوم دا ځناور دي خوراک نو په هغې باندې کسټم ډپارټمنټ د خپل حده پورې فیسیلیټیشن کوي لګیا دی چې څونه دوی وړي نو دې کې پاکستان ګورنمنټ خو دوی له ښه فیسیلیټیشن ورکړی و مخکې اوس هم ورکوي اوس هم دلته زه تاسو ته وایم چې کې پي کې داسې هېڅ قسم څه دغه نشته چېرته ډیټنشن دی چېرته نیول دي چېرته پکړ دکړ دی چاته لاس اچولی ایت لیست کې پی خبره صفه خبره دا بالکل هغه وجه دا ده چې بالکل کې پی خپل هم هاسپټیبل صوبه ده پښتانه دا غني چې دوی زموږ غرونه دي او چونکې ګورنمنت ډایرکشنز دي اب فالو کیږي او هغه د لپاره رولز ار فار ایوریون جی دا ما تر پر نه دی مطلب اینڈ رول مسٹ or it should be implemented بالکل پکار دي جوشي دا کو ایجوکیټډ خلک دي تم خلک بهر دي او چې کوم ته داسې اوسېږي کنه جی مادر په درازات خو ته نشي اوسېدی کنه نو بالکل دا زموږ فرض دی چې کومه ډیوټي ګورنمنټ اساین کړی د موږ ته چې هغه فولي دغه کو دوی سره موږ پاره کې مکمل سپورټ کوو لګیا یو دی کې صدا سه کیټګری شته دی چې چاته ایمیډیټ لو کې مسایل دي هغه مو سره د صوبایي حکومت مو سره ټیک اپ کوي یا سټوډنټان دي یا چا مکس فیملی میریجز دي یا چا بزنس دي خو په کار دا ده چې یو سره مایند جوړ کړي چې زه زما نو به کار راغونډ شي چې تاسو مایند نه جوړ کړئ نو کار خو نه راغونډېږي نو خبره دا ده چې د دوی دلته سیستم شته دی خو هغه به وایند اپ کوي څه ټایم سره حکومت ما خو ته ویل چې کې پي دلته لاس دوی ته هېڅ قسم نه دی اچولی هېڅ قسم څه انسلټینګ تاسو نن هم لاړ شئ دا بازارونه ټول ډک دي دا علاقې ډکې دي خو دا میسج ورته میلاو دی چې تاسو ځئ نو په کار دا ده چې حکومت پاکستان کم ډایرکشنز دي چې هغه دوی مو واوري
وی منی ټیک د مسایل به وقتی مسایل دي په شریکه به حل کوو په شریکه اس به مسائل نه دي خپل کولو ملک دي زه خو اړین دا یم چې اسی ډاکټر صاحب دغه خپکیږي ما سي پرونی یو شی کته کنه یا پروګرام چې موږ راځو هغه لګه غونته کې لګه سټډي وکړو یا لګه غونته خبرو وکړو یا لګه اوسې جوړ کو تاسو یقین وکړئ سر ما اسه ریټس کته جی ان جرنل ریټ نه دي پیاز ټماټر مرچکی تاسو یقین وکړئ سر زمونږ نه 60-70% التارزان دي تاسو چیک کړئ لکه بازارونو ګوري دویم چې تاسو لږ ډالر ریټ تلته جی لګو ګوري ډالر غلطه تاسو ګوري چرته نه افغانستان نه ټول فوډ دلته روان دی خو پیسې جی لګو ګوري نه پیسې ګوري مخکې به منګي سل روپے ورکنو هغه یو پته نه باندې بابا جو کې ګانو به بورای کړاړي اوس هغه هم زموږ نه جی افغاني خدا او فروټ او ډیر زیات خیر نه کارداري دا خلک لاړ شي ته کناره باندې کینی جی سلمہ کیا حال ہے خبریں ہیں کہ ختم ہوئی خبریں انجوائے کر رہی ہوں اچھا اب یہ لگتا ماته وای جب پښتو ختم ہوئی کنه خبرې زوردو کې کوم لګ لګ لا خیر دې لګ پښتو کې ته لګ لګ وای خیر دې موږ غږ نه کومړې ته موږ سره ګلابي پښتو ولا بل ډیر دي پوه شئ دا راته وای دا ستاسو دي اوس مطلب ذهن کې ستاسو پایپ لاین کې خصوصا د دې سوشل سیویک د پر تاسو څه کوي فیمیل د پر خصوصا تاسو سسټپس دي میں اس حوالے سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی جو نئی جنریشن ہمارے پاس آ رہی ہے جو بچیاں ہمارے پاس اب آ رہی ہیں آگے ماشاءاللہ ہماری جنریشن جو چل رہی ہے ان کی نیڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ان کی ایون ہم سے بھی ڈفرینٹ نیڈز ہیں جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھیں تو ابھی زمانہ جو کہ بدل گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی اور گورنمنٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو آج کل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پروگرامس ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے جیسے آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس طرح کے پروگرامس لائے جائیں خواتین کے لیے پرٹیکولرلی خواتین کے لیے مردوں کے لیے تو ہیں آلریڈی مردوں کے لیے تو اپارچونیٹیز ہیں مردوں کے لیے زیادہ نہ کریں اس کے لیے بہت ہے خواتین کے لیے بھی اگر ہم یہ پروگرامس لے کے آئیں تو وہ اس یوتھ کی نیڈس کو ایڈریس کریں گی جو کرنٹ یوتھ ہے میں تو آپ کو پتہ ہے میرا ریسرچ کیا ہے ڈاکٹر سے وہ رہی میں تو اس بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے کہا کہ خاتون صنف نہ سکے سر $1,000,000 کوسچن یہ کس نے کہا کہ صنف نہ سکے کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے خواتین کو جس آئرن لیڈی جتنا سخت ترین کام اور سب سے زیادہ صفائی ستھرائی جہاں خاتون بیٹھی ہے نا کیونکہ میں نے کوئی خیبر ٹی وی سے 250 کے قریب PhD ان پچھلے 20 سالوں سے PhD خواتین میں نے انٹروڈیوس کی ہے کہ جہاں بیٹی ہو ویل لک ویل کلچرڈ آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں صاف کہتا ہوں دیکھیں میں ان کا بڑا زبردست گریس ہوتا ہے شاباش دینا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ چیف منسٹر صاحب نے بڑی آپ کو شاباشی دی اور ہمارے سامنے دی اور مجھے پرٹیکولر کہا کہ جمشید صاحب میں نے کہا جی ہم تو جا کے ان کو لاتے ہیں کہ آئیں بیٹے خیبر ٹی وی آپ کا ہے CM صاحب آپ کا بھی خیبر ٹی وی ہے CM صاحب آپ بھی خیبر ٹی وی تشریف لائیں اسلام آباد آ جائیں ادھر آ جائیں چکر لگائیں ہمیں شاباش دے دیں ہم آپ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا میں یہ کہتا ہوں بڑی آپ کو شاباشی ملی ادھر بہت اچھی بات ہے کوشش تو یہی ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں میں ایک عورت ہوں ایک خاتون ہوں اور میرا یہ ہے کہ میں ابھی نیو جنریشن کی جو چیزیں ان کو بھی ایڈریس کر رہی ہوں جو ہماری پریویس لیگیسی چل رہی ہے جو ہماری سوشیو کلچرل نارمز ہے خیبر پختونخوا کے میں ذاتی طور پہ آپ کو بتایا آپ جمشید صاحب مجھے بہت سالوں سے جانتے ہیں پچھلے 20 سال سے میری اسٹرگل ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی جاری رہی اور اس میں بھی میری کوشش یہی تھی کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں جو اسلام نے ان کو دی ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں ان چیزوں کو بس پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور انشیور بھی کرنا ہے کیونکہ اور میں آپ سے کس بات پہ سب سے زیادہ لڑا ہوں سب کے سامنے بتا دے میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں بتاؤ میں کتنا لڑا ہوں آپ سے کس بات پہ لڑ رہا تھا تو وہ یہ ہے کہ ہاں خواتین کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہاں کہ آپ ایک بالکل میں نے کہا دیکھیے میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج اپنے آپ کو آپ دیکھیں اس زمانے میں تم ایسے وہ پرانے زمانے میں ایک فلم چلتی تھی نا پتہ نہیں کون سا ڈاکو تھا ڈاکو تھی کوئی آپ میں کہا دیکھیں تم اس طرح بیٹھ جاؤ کہ پردہ اس کا نہیں ہے بالکل مطلب تو لوگ آپ کو سمجھیں گے بھی اور آپ کو دیکھیں گے بھی اور لوگ آپ سے امپریس ہوں گے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے اسلام نے بہت رائٹس دیے ہیں اکثر خواتین کا میرے ساتھ اس چیز پہ تضاد آتا ہے یہ لبرلزم کی طرف میں بات کرتی ہوں تھوڑا سا ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کو میں ویسٹرن آئیڈیاز کے حوالے سے بھی میں بات کرتی چلوں کہ پردے کی جہاں تک بات ہے یا پردہ جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر ہم حج عمرے پہ بھی جائیں تو دیکھیں ہمارا فیس ڈھکا ہوا نہیں ہوتا ہاں آپ کا مطلب آپ اس طرح کے لباس میں ہوں کہ آپ کہیں سے بھی ویزیبلٹی آپ کی نہ ہو تو میرے خیال میں وہ چیز قابل قبول ہے اور پھر ہمارے ہاں خواتین کو
میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت مواقع ملتے بھی ہیں، اور کے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری ابھی آپ دیکھ لیں بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین ہماری جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سرو کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں خواتین کو اپرچونٹیز ملی بھی ہیں دیکھیے سلمہ، اور ملنی بھی چاہیے۔ میں بحیثیت فادر یہ کہنا چاہتا ہوں، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد دے، ہیلپ کرے، ان کو سوسائٹی کا اچھا ممبر بنائے اور خود سپورٹ کرے۔ دیکھیں وہ آخر میں آپ کا سٹرینتھ ہوگا، آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے سے زیادہ سٹرینتھ ہوگا، اور یہ پروون ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پرسوں سر جو ہے ہماری خیر ملاقات پہلے سے الحمدللہ، میں صاف کہتا ہوں میں ان کا بڑا جیسے وٹ یو سے میں فین ہوں ان کا، مطلب جتنا یہ کام کرتے ہیں دن رات اور جس سے کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہی واز دی آنریبل چیف گیسٹ وہاں ایک بہت بڑی وومن میڈیکل کالج ابٹ آباد میں سالانہ کانوکیشن جو ہوتا ہے، تو وہاں پہ 2011 کے بعد کانوکیشن نہیں ہوئی تھی، اور یہ کوئی مطلب 15-16 سالوں میں اینڈ وومن میڈیکل کالج ابٹ آباد وہ کالج ہے جو پچھلے 3-4 سال سے خواتین وہاں پہ 99 سے تو شروع ہے، لیکن پچھلے 3 سال میں مسلسل خواتین ٹاپ کر رہی ہیں گورنمنٹ۔ تو سر چیف گیسٹ تھے، تو میں تھا، میرے ساتھ وہ چونکہ میری بھی بیٹی تھی شزا، اس کا بھی گریجویشن تھا، میرے ساتھ یہ ڈی آئی جی آر جو آر پی او بنو ہے سجاد، یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو ہم سامنے خیر بیٹھے تھے، دعا سلام ہوئی، تو جب میری بیٹی آنے لگی وہ اس کے لینے کے لیے، تو سر نے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ، ٹھیک ہے، تو میں خیر اوپر چلا گیا، پھر سر نے ساتھ کھڑا کیا، اس کو ہم نے مالا ڈالا، پھر اس کو پھول دیے، پھر اس کو مبارکباد دی، تو میں ایسے اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جی میں ثوابی گاؤں کا پختون ہوں، اور نہیں جی میں تو بیٹی کے ساتھ محنت تو نہیں کھڑا، اس چیز نے ہمیں تباہ کر دی۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ دیکھیں میں نے بھی آپ کو اس چیز پہ وہ بہت اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں آپ کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا وہ، اور میں نے 200 اخباروں میں دے دیا، سر کو پتہ ہے، آج بھی اخباروں میں دے، خدا کا واسطہ بھائی یہ ٹی وی والے اتنے برے نہیں ہیں۔ ایز اے فادر آپ کو کتنا پراؤڈ فیل ہوا اس بچی پہ، اور اس بچی کو دیکھیں آپ تو ایز اے فادر فیل کریں، میں ایز اے ڈاٹر فیل کر رہی ہوں، بچی کو کتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میرے فادر میرے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میرے فادر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ اب سر بیٹے نے مولانا صاحب، اب آپ کو میں دل کی باتیں کہتا ہوں، دل کی باتیں سنیں، جب میں اس کا رشتہ کرنے لگا تھا، آپ کو پتہ ہے، تو میں نے خود پوچھا، میری وائف نے اس سے پوچھا، پھر جس کو ہم دینے لگے میرا بھتیجا ہے، اس کو بلایا، اس سے پوچھا، میں نے کہا شاید اس کا کہیں اور انٹرسٹ ہو یار، پھر اسے سب سے پوچھ کے جو اسلام کا اصل روح ہے مین فکر دغه دی جی چې کومه دغه کې د جنې خواهش مونږه نظر انداز کو د معاشره کې دا بګاړ ولې دی نه زپلار مالا ورکه دا انکار نه کوي، او د مشومان نه ور کړی دا اسلام دین د الله رسول ورته دا اتھارټي ور لاغه ور کړی دا ته څوک زه څوک یم، الله او د الله رسول ورته دا اتھارټي ور کړی چې جنې نه به تپوس کې هغې به باقاعده دی کې مرضي خوشحالي شامل وي، ځکه چې دا مطلب څه څاروي نه دي چې بس مطلب دغه به کې دا جګړه خدا دی تاسو ګورئ جی ډاکټر صاحب ټول ته پته ده د حضرت فاطمه رشته چې کېده حضور صلی الله علیه وسلم راغلی نو هغې خو دوه درې رشتې راغلې وې که نه، هغه علي والا رشته وه، هغې تپوس باقاعده وکړه، هغوی انشاءالله لکه موږ ولې د اسلام دا څیزونه شارجي موږ پټوو، موږ خو غواړو دا چې مهرباني وکړئ د دې به ګوره هلک دی هغه به خپل کار کوي، جینۍ ده به خپل کار، موږ څه هغې ته خو نه کینو، الله اوسه پورې ځای راکړی بیا به هم راکوي، خو یار ایټلیسټ ته دومره خو د معاشره کې وکړه چې یو کس خو ټیک که کړه دا جرایم ولې سیوا کیږي، یس لکه اوس یو داسې جینۍ او هلک واده وکړو، د دې مخکې مطلب اولاد کېږي او هغې خپلو کې نالګي ده، هغې به ترې نه څه سبق کلي، هغې به څه وایي په زړه کې به څه وایي چې زما دا مور او پلار د معاشرې دا بنیاد دا پروګرام هم د بنیاد په دغه باندې دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ بنیاد دی، دا سبا مطلب ځوانېږي د پاکستان د دې حکومت د دې څوک به پکې وایس چانسلر وي، څوک به کمشنر وي، څوک به ډیپټي ډاکټر وي، څوک به ډاکټري، زما خپل لور چې کومه ده هغې ټول نه هاي تعلیم کړی دی، ډاکټره ده ماشاءالله۔ کمشنر صاحب یو بله یو امپورټنټ خبر لږ تاسو سره کول غواړم جي، مثلا ریفوجیز لاړه جي دا چوټي شو ته دومره لوی لوی ادارې چې جي د دوی په دې خدمت کې لګیا دي خو ډېر خلک لکه لایک UNHCR ډېر زیات یونایټډ نیشن هایر کمیشن فار افغان ریفوجي ډېر لوی کار کوي، WHO ډېر لوی کار کوي، یونیسیف ډېر لوی کار کوي، مختلف زمونږ لوکل ډېر کار کوي، تاسو څه خیال دی دلته به لکه ډېر زیات لکه بېروزګاري ده امبیلنس په جوړ چې زمونږ ستاسو خلک پکې ډېر زیات نوکران دي. دا تاسو ټیک وایي چې دا ریفوجیز دلته په دې ملک کې وو، هغوی سره هغوی هم د ملک په اکانومي کې په تاسو ویلی شئ چې په بیک ډور باندې خو هغوی کنټریبیوشن کوو که نه، سپورټ خو یې ورکوو ځکه چې موږ سره هغوی غټ د هغوی کوالټي دا ده چې موږ سره یو ډېر چیپ لیبر وو،
موږ سره لیبر ډېر غټ مین فورس وو. نو تاسو ټیک وایي چې بلا ادارې په ریفوجیز باندې ورکینګ کوي. تاسو یونیسیار نوم واغستو بلکې یونیسیار خو ډیډیکیټډ دغه ده فار ریفوجیز. نو ډیفینیټلی هغوی رول به بیا کمیږي. خو دا نور ادارې چې کومې دي که تاسو یونیسیف دی که ډبلیو ایچ او دی که دا یو ایم دی دا ادارې خو هوسټ کمیونټیز سره هم کار کوي. زمونږ پاکستانیانو سره په صوبه کې مرکز کې دا ادارې لګیا وي. او بیا هم داسې ده چې ریفوجیز ته خو ګورنمنټ ویلي دي چې تاسو لاړ شئ په ویزو راځئ. You can come on visa ګورنمنټ ورکوي کومه طریقه په دنیا کې ده. پابندي خو نشته پابندي نشته. ګوره دا وایي که نه اصل خبره مو څه وکړه اټ از د کرس چې مته تاسو باندې پابندي شي نشته. یو جست بهر لاړ شئ په ویزا باندې راشئ. په ویزا باندې راشئ څنګه چې پاکستانیان چېرته ځي یا نور دنیا ته خلک ځي. نو داسې نشته دی. هغوی ته به بیا به هم ریفوجیز مطلب ځي راځي خو په یو پروسیجر باندې په یو ویزا باندې په یو سیستم باندې څه لیګل خبره وي څه لیګل خبره وي چې څه دنیا مني څه ادارې مني. نو دا ادارې به پاکستان سره خو نور بله ادارې کار کوي کنټینیوس به وي. خو دا ده چې څه کومه اداره چې سپیسیفیک د ریفوجیز دپاره ده د هغې رول به کم شي. سر د خیبر ټي وي رول ته څنګه تاسو ګوري؟ صفا ایز کمشنر مو وایي ایز شکیل صاحب مو وایي جی چې موږ کوم رول کړی دی په وروستو 60 کالو کې د افغان د دې پروګرامینګ دپاره کډوالو دپاره هغې رول ته څنګه ګوري سر؟ ماشاءالله خیبر خو ډېر وایټل رول دی. زه خو وایم چې پښتنو یو چینل دی او مین چینل دی نه خو خیبر ټي وي دی. او افغانیان چې کوم دي هغه هم ډېر په شوق ګوري ځکه چې ژبه زموږ یو ده کلتور زموږ یو دی. ماشاءالله تاسو هر وخت اواز اوچت کړی دی. هر وخت د چې کومه ایشو ده که هغه د ریفوجیز حوالې سره ده او که د معاشري هغه ایشو ده هغه تاسو اوچته کړې ده. او جمشید خان ستاسو په دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی. ډېر وخت نه دا خیبر چې زه هم سټارټ شوی دی تاسو یو ځای مزل کړی دی. او الله هم نور هم تاسو له ترقي درکړه چې تاسو نور د پښتنو د دې کمیونټي خدمت کوئ. او موږ فخر کوو په خیبر ټي وي باندې چې داسې یو زمونږ یو چینل شته دی چې په پاکستان کې او په دغه کې د نورو چینلو چې کومې نورو ژبو دي د هغې د مقابلې چینل دی زمونږ خیبر چینل دی چې هغه پښتو اواز اوچتوي هر ټایم. تھینک یو ویری مچ ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو وایي جی what is the role of تاسو د خپل هغه کې ګوري میډیکل فټرنټي د خیبر ټي وي رول ته تاسو څنګه ګوري چې ټوله دنیا دپاره جي او د سیزونو دپاره پروموشن دپاره؟ زه چې په ګلاسو کې وم یو کې کې نو 15 کاله نو هلته سړی لږ زیات محب وطن نو هلته ستاسو داسې یو پروګرام نه چې موږ به نه کتو. ماشاءالله ګلاسکو کې اول کې خو د میډیکل هغه ډېر نو زه یم چې دلته خلک یې ګوري که نه بهر خو ډېر زیات بیا په ګلف کې چې موږ چېرته لاړ شو بیا موږ چې تاسو ته کوم څه ریسرچ ووایو تاسو هر موږ ته اویلیبل یې راشي کوم خبره لږ اوس موږ دا بل روز نسوارو باندې یعنې د خولې کینسر په نسوارو باندې نو خلک نسوار او پښتون سره تړلي خبرې یعنې کې د دې نه ډېر زیات ریسرچ په جرمني کې شوی دی. زه په خپله جرمني ته ډېر پیرې لاړم او زیات کار په نسوارو باندې جرمني کړی دی. خو زه یم چې لکه اوس هغه ژبه چې ده نو ډېر اهم شی دی. نو کومه خبره چې تاسو رسولی شئ نو زه یم دا حالانکې ستاسو د مشران مو به کتل چې دا جوړې پښتانه نه وو. زه د دې جذبې ته سلام کوم چې دوی دا یعنې ګیپ و اګیپ دوی فیل کو او اګیپ کې دوی دومره کار وشو چې الحمدلله زموږ پښتنو له یو اواز میلاو شو او پښتنو د په خپل ژبه کې چې کوم خبره مونږ ورکولی شو نو هغه بل سړی نشي کولی. نو دا سو ډېر لوی کردار دی د وي ټي خیبر. مونږ مشر خو ټیک شو پنجاب سره تعلق اردو اوس په پښتو داسې پوهېږي داسې که نه چې مونږ مخکې اخوا دې خبرې دغه مخ پښتو کې کولې که نه اوس خو چې قسم دی داسې پوهېږي چې وایم زه هم جاسې خو لکه سوچ خبره ده که نه چې هغو دا ګیپ آیډنټیفای کړو چېرې یو ګیپ شته دی او ګیپ کې هغو یعنې دغه وکړو اخلاص یې وکړو الله وله دغه ورکړو نو ډېر لوی کردار دی. د ویډیو زموږ ډېر یادونه دي ورسره تاسو دا ټول چې کوم زه چې یو پیره لیډي ریډنګ هسپتال کې ناست وم کیجوالټي افیسر وم نو خیال محمد صاحب راغی نو خیال محمد صاحب راغی نو هغه دغه میوزیک والا کسان چې یو دوی څه بیماران شي نو ما جي ځان سره کېناوت نو ما ته چې لکه ته ما پېژنې ما چې تاسو خو زموږ شان یې تاسو خو زما ته داسې لګي چې زما خپل مشر ورور یا پلار په شانتې ما ته لګي نو په ژړا شو نو ما ته ویل چېرې دا دومره ما ته خو دا ما چې تاسو خو زموږ ډېر زیات زړه ته نږدې نو جمشید صاحب تاسو دا نور چې کوم دغه دي د دوی سره زموږ یو تعلق دا سړي سره خپل یو تعلق وي
تاسو سره که خبرې کوي نه خو زړه یې تاسو سره لګېدلی وي. ډېره مهرباني. موږ ګورو چې خیبر ټي وي هم د دې خلکو انټیټي دی، جی زموږ نه ده. موږ که تاسو ګورئ جی ورځ او شپه هم دقه څیز له تاسو ګورئ. مذهبي پروګرامونه، ماشومانو پروګرامونه، میګزین پروګرامونه، سپورټس پروګرامونه، زنانو پروګرامونه، مارنینګ کې ګورئ، ایونینګ تاسو ته پکې خپل ځان ښکاري. دا اوس یو ملګری دا مشر چې اوس وفات شو تاسو دا اوس د عشرت عباس دا مال یو هفته مخکې راغی او د زوی ما سره سټوډنټ دی. نو زه سره بار ته راووتلم، ما زوی له مو سکالرشپ دغه مو کو دا مو کو ډېر عزت مو له ورکړو. ما ته چې ما میجي ته ټول ډرامې نو هغه بیا یو هفته پس وفات شو. دومره خوشحاله شوم او خفه هم هغه خوشحاله هم شوم چې چلو ما یې دومره عقیدت وکړو او ډېر عزت مو له ورکړو. جی ډېره مهرباني سر. تھینک یو ویری مچ دی آنریبل وایس چانسلر خیبر میډیکل یونیورسيټي جی پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق صاحب. ان شاء الله موږ تاسو سره یو، وی آر یور سپورټ. تاسو ایکسپلور کوئ، سیزونه کوئ، ریسرچ کوئ، خیبر ټي وي به تاسو سره داسې ولاړي بیغمه شي. ډېر محترم ادریس خلیل صاحب، کوم رول دی معاشره کې، یعنی هر ټاپک باندې کاغه ساينسي لحاظ سره د معاشري چې څومره هغه بنیادی مسایل دي هغه هم د ټي وي په سکرین باندې مطلب خلکو ته دغه کیږي، د هغې نه عوام هم استفاده کوي، حکمرانان هم ترې استفاده کوي. شکر چې ته ټي وي ګورې، دا شکر دی، په دې ډېر خوشحاله شوم. پازیټیو رولز ډېر ټي وي خو ګورې که الحمدلله. او دا دغه چې کوم د خیبر ټي وي دا خو زموږ عجیبه ساچا خبره د پښتنو پہچان دی په ټوله دنیا کې. پیښې ساړي جان. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ دی ویری آنریبل شکیل محمد صافی صاحب، دی آنریبل کمشنر فار افغان ریفیوجیز ایٹ کے پی. ډېره مننه او تاسو ماشاء اللہ زموږ په یو اشاره باندې راځئ. اور سلمہ آپ کی تو اپنی جگہ ہے، نیکسٹ میں آپ کو بلاؤں گا. مجھے پتہ ہے تم کوکنگ میں بڑی ایکسپرٹ ہو، تو ہمارا ایک کوکنگ کا پروگرام چلتا ہے، وہ میوش جو چلاتی ہے نا، اس میں تم نے ہمارے لیے کچھ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور، اسپیشل کچھ تم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. جی ګرانو کتونکو دا د بنیاد تاسو وکړه، د هغې مقصد هم بنیادي مقصد چې کوم دی دا چې یو خو موږ تاسو د خپلو مشرانو سره افسرانو سره میلاو کړو چې تاسو لږ په یو بل باندې پوه شئ. دویمه دا چې دا منځ خبرې تاسو ته وکړي، نو دې کې ډېرې خبرې موږ تاسو سره ذاتي ریلیټډ دي چې هغه موږ ټیکولی شو. نو په کار دا دی چې کوم ځای که موږ ښه کولی شو، ټیک شو، سپورټ کولی شو، نو چې موږ سپورټ کو بجای دی نه چې موږ ځان اوچتو بل لخپې راکاږو نو د هغې څه ضرورت دی؟ خپل محنت یو په کار دی، او محنت هلته نه پټېږي نه، ځکه چې دا یو ټیپیکل چیز دی. لیس للانسان الا ما سعی، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اجازت غواړو، الله پاک.